अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मातमकवा औदलेला खबरी। मातम सौदलेला खबरी। माता कवा द मुहम्मद रसूलुल्लाह खबरी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम सामिईन, दनननी बयान मौजूदा पखावन बांदे दखज़े हुकूक लकसिंगची शरीयती मुतहरा पखज़ बांदे दखावन दपारा बेशुमार हुकूक मुकर्रर करी दी। हम दगरंगे शरीयती मुतहरा पखावन बांदी दखज़ी दपारहुम बेशुमार हुकूक मुकर्रर करी दी। पखावन बांदी दखज़ी द बेशुमार हुकूकना यौ हक दाम दे कि खावन बा दखपली बीबी सरा अहसना तरीक़ी ख़ाइस्ता तरीक़े सरा जुन और जिंदगी दे रही। औखज़ चूंकि नाकिसुल अक़ल दा, खज़ चूंकि दाक़ल पर एअतिबार सरा द सड़ी पर मुनासबत द सड़ी पर निस्बत पाकल के नाकिस दा कमजोरी दा। खज़ चूंकि द सड़ी को
نسبت په عقل کې نیمګړې ده، نو که چېرته د ښځې نه خپل خاوند ته څه تکلیف ورسېږي، د ښځې نه خپل خاوند ته څه پریشاني ورسېږي، یا د ښځې نه د خپل خاوند په حقوقو کې څه کمې کوتاهۍ وشي، نو دا په خاوند باندې د دې خپلې ښځې حق دی چې خاوند به د دې خپلې بیبي دا تکلیف او دا پریشانی په خند پیشانۍ سره برداشت کوي. د ښځې نه چې د خاوند په حق کې کم کمې کوتاهۍ شوې دی، په خاوند باندې د دې خپلې ښځې دا حق دی چې خاوند به د دې خپلې بیبي سره د عفو، د درګذر، د معافۍ او د بخلې معامله کوي. خپلې ښځې ته به د ده په حق کې چې د دې نه کومه کوتاهۍ شوې دی دی به معافي کوي. قرآن کریم کی رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف. اے مسلمانانو، اے مومنانو، اے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو، تاسو د خپلو بیبیانو سره رہن سہن، ناسته ولاړه، زندگی اور ژوند په ښایسته طریقې سره کوئ. دا د شریعت مطهره حکم دی. رب ذوالجلال مونږ ته د خپلو بیبیانو سره په احسن طریقې سره د پیش راتللو امر قرآن کریم کې ارشاد فرمایلی دی. اوس راشئ جی مونږ دې په دې خپله معاشره باندې یو نظر واچو. مونږ دې وګورو چې مونږ د الله تبارک و تعالی په دې حکم باندې کوم حد پورې عمل کوو او کوم حد پورې په دې باندې مونږ عمل نه کوو. گرامی قدر حضرات، خفقیگو بنا دا د روز روشن پشانتی ښکاره حقیقت سے چنن سبا د خاوندانانو اخلاق، کردار، گفتار د کور نه بهر خلکو سره یو شانتی وي او کور کې دننه د خپلو بیبیانو او د خپلو بچو سره بل شانتی وي. د کور نه بهر خاوند انتهایی با اخلاق وي، د کور نه بهر انتهایی با کردار وي، د کور نه بهر انتهایی ملنسار وي، د کور نه بهر انتهایی خوشطبع خندا پیشانۍ سره خلکو سره پیش راځي، چهره د ګلاب د ګل په شانتې تر و تازه وي. لیکن کله چې کور ته رادننه شي بیا کور کې د خپلې بیبي سره انتهایی بد اخلاقه، بیا کور کې د خپلې بیبي سره بیا کور کې د خپلې بیبي سره انتهایی سخت گفتاره، انتهایی سخت مزاج،
تندې په پوزه باندې پروت وي او د مخ نه کریله جوړه شوي. بیا دغه وخت کې بیبیانې او د کور افراد چونکې خاوند د مزاج نه سخت دی، د الله تبارک و تعالی پناه غواړي د خپل خاوند نه چې دی به کله د دې کور نه دوباره بار ته وځي چې په دې کور کې سکون او اطمینان راشي. انا لله و انا الیه راجعون. پکار خدا وا چې لکه څنګه ته د کور نه بار خلکو سره انتهایی با اخلاقه، با کرداره، انتهایی ملنسار، انتهایی خوش خلق، انتهایی خوش طبعه خند پیشانه سره پیش راتلی، کور کې ته د خپلو بیبیانو سره، د خپلې بیبي سره، د خپلو بچیانو سره د دې نه زیات با اخلاق، با کردار، ملنسار، خوش طبع، خوش خلق او خند پیشانه سره پیش راتلی. ځکه چې ستا بیبي هم ستا دپاره خپل خواږه مور او پلار پرېښي دي، ستا بیبي هم ستا دپاره خپل خوږې خویندې او وروڼه پرېښي دي، ستا بیبي هم ستا دپاره خپل کلی خپل کور پرېښی دی، ستا دغې بیبي هم ستا دپاره خپلې د بچپن هغه کوڅې پرېښې دي چې پکې لوبې کړې دي، خپلې ملګري خپلې سهیلیانې پرېښې دي، ستا بیبي ستا دپاره ټوله دنیا پرېښې ده او یو تی واخیستلې ستا کور ته راغه او تا سره چې کوم دی په جیل کې بنده زندګي تېری او په دې تمه باندې وي چې ټوله ورځ مې کور کې بنده تېره کړه ده، د خاوند د کور خدمتونه مې کول، لوښې مې وینځل، کپړې مې وینځلې، بچي مې ورله ساتل، د مېلمه زما خدمت مې کولو، چې خاوند مې راشي ما ته به په ډکه خوله باندې وخاندي نو زما ټوله ستړې به ختمه شي. او چې ته کور ته رادننه شولې نو بار خو ښه ټیک ټاک وي، خو چې کور ته راغلې نو تندی دې په پوزه پروت دی، انتهایی بد اخلاقی کې، بد کرداری کې، انتهایی سخت طبیعتی نه کار اخلي، انتهایی سخت کلامی کې د الله نه نه یریږي. ستا ښځې ټوله ورځ ستا خدمت وکړو، ستا کور یې وساتلو، ستا اولاد یې وساتلو، هغه په انتظار وره دې خبرې چې خاوند به مې راشي ما سره به یو دوه خبرې د خوشحالیو کې زما ستړې به ختم شي، نو هغه دوه خبرې د خوشحالۍ خو دې ونه کړي، الټه دې چې کوم دی بد اخلاقي شروع کا، الټه دې غصه شروع کړه، الټه دې کنځلې وینا شروع کړي. نه ما او تعالی دا پکار نه دی، دا د مسلمان شان نه دی، بلکې دا د انسانیت د دایرې نه بار خبره ده، د انسانیت تقاضا دا نه ده چې ته دې د خپلې کور والا د خپلې بیبي سره په دې طریقې سره پیش راشي. نو کله چې سړی داسې شي چې بار خو انتهایی با اخلاق وي لیکن کور کې انتهایی بد اخلاقه، بار خو انتہائی با کردار وی او کور کی انتہائی بد کردار، بار کو انتہائی ملنسار وی او کور کی چکم دے تندے پا پوزا باندې پروت وی، بار کو انتہائی خوش خلق وی او کور کی انتہائی بد خلق، بار کو دا خلق سرا خن بیان سا بیرہ او دن کور کی پتندی باندې 11 بجاو کړی دي او څوک وسره صحیح خبرم نشي کوله،
بیا دغه وخت کې د دې خاوند دا بیبي چې کوم دی په زبان قال کې څه نشي ویلې، په زبان حال چې کوم دی دا فریاد کوي، ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا، دنیا چھوڑی تھی میں نے جس کے لیے، بیا د دې خاوند دغه بیبي په زبان حال دا وایي چې ما په ټوله دنیا پرېښودله، یو خاوند مې واخیستلو او زما خاوند زه پرېښودلم ټوله دنیا یې واخیستله. نه جنانا، شریعت مطهره ما او تاسو د دې تعلیم نه دی راکړی، بلکې شریعت مطهره ما او تاسو د داسې قسم اخلاق او اجازت هم نه دی راکړی. تعلیم خلاصه کې د دوانو جهانو سردار، آقا نامدار، فخر موجودات، سرور کائنات، ہادی عالم، احمد مجتبی، شاہن شاہ کونین، جناب محمد الرسول اللہ طول آئے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلہ، پتاسو کی بہتر هغه دی کم چې د خپل اهل سره بهتر وي. شریعت مطهره خو ما ته د دې قسم اخلاق او تعلیم راکوي چې د خپلې بیبي سره، د خپل کور والا سره خوش خلقی، با اخلاقی، ملنساری اور خوش طبعی سره پیش راځي، هغه سره ښېګڼه کوي. د بد اخلاقی علی ما شریف بخاری ناره او یاد ساتئ جی، یاد ساتئ که چرته ما وته د خپلو بیبیانو د دې صنف نازک او د دوی د حقوقو خیال ونه ساتلو، نو ګورې په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی په بارگاه کې به د دوی لاس وي او زمونږ به ګریبان وي. دلته که ما او تا د دوی د حقوقو خیال ونه ساتلو، دلته خو ما او تا چې کله دوی زمونږ نه خپل حق غواړي، مونږ د دوی په خوله باندې لاس ایږدو، د دوی خوله بندو، د دوی زبان بندو. کله چې زمونږ بیبیانې خپل حق زمونږ نه غواړي، وړوکی نه وړوکی حق، ما او تا په دوی باندې سترګې راوباسو، ما او تا په دوی باندې جبر کو، ظلم کو، ستم کو، بربریت کو، هغه خپل حق غوښتلو ته هم نه پرېږدو، ورکول خو چې کوم دی لا ډېره غټه خبره ده. لیکن دا دنیا دا په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی په بارگاه کې به د دوی لاسونه وي بیا او زما او ستا به ګریوان وي. دلته خو دنیا کې مونږ د دوی خوله بندولی شو په خپل بد اخلاقۍ سره، بد کردارۍ سره، په خپل ظلم او ستم سره، لیکن په ورځ د قیامت بیا ما او تا به د دوی خوله نشو بندولی. دوی به د خپل ظلم، د ستم، د خپل جبر او د بربریت چې ما او تا ورسره په دنیا کې کړی دی، د هغې فریاد او شکایت رب ذوالجلال ته کوي زما او ستا مخې ته، او ګورې بیا د الله د عذاب نه په دغه ورځ باندې د خلاصې هیڅ صورت به نه وي. زمونږ دا بیبیانې به بیا په ورځ د قیامت مونږ ته دا وایي، وہ دنیا تھی جہاں تم بن کرتے تھے زباں میری،
वो दुनिया थी जहां तुम बन कर से थे जुबान मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दाता मेरी। हग दुनिया वाची बता बनकड़ो जुबान जमान, हग दुनिया वाची बता बनकड़ो जुबान जमान, औदा महशर दे दिल तबा और टूल दातान जमान। बिया बजमुंग दा बीबियानी फौरज द क़यामत मुंतदा वाई कि दुनिया की खूब जरा बाने जुल्म और सितम कोलो, माँ बची के लखपल हक ता न गोख्तलो वड़ू के न वड़ू के हक, ता बजमा जुबान पखपल जुल्म और सितम सर बंदोलो। लेकिन दावरस द क़यामत दा, दावरस द महशर दा, हर हकदार तबदल तखपल हक मिलावीगी और हर हकदार बदखपल हक दुनियावी दिल तद अल्लाह तबारक व तआला बारगाह की चिकम दे मुतालबा के तपूस पके चाची दे हक पढ़ ले अल्लाह खुदा जमा जुबान बन खड़े हो, लेकिन दिल तनन से जमा जुबान निशी बंदोले, दिल तब जमा टूल दास्तान और द अल्लाह द पकड़ में चिकम दे हम जान नशिफला सोले। ग्रामी कदर हजरा आरज दाकोल वालम कि शरीयती मुतहा मुंह औतात होता ददी खबरी तालीम नजर आ करे चिकोर की मुंह जी दखबलु बिबियान उतरा बद अखलाकी को, बद किरदारी को, बेजाया सख्त मिजाजी को, बेजाया सख्ती को, बल्कि शरीयती मुतहरा मुंतदी इजाजत तुमने दे रहा करे। शरीयत की ददी ही जवाब निश्चित दे कि दखबली बीबी तरह जैसे बद अखलाकी के, दखबली बीबी तरह जैसे बदकिरदारी के, दखबली बीबी तरह जुल्म के, सितम के, जबर के, बर्बरियत के, बेजाया सख्ती के और बेजाया के कम दे तंदे ने पपोजा बांधी है, पपोजा बांधी माशे न पड़ेगी दी, मच न पड़ेगी दी। शरीयती मुतहरत दी इजाजत न दे रखड़े मुंगा पदी बांधी अल्लाह नाराज कीगी, पदी बांधी अल्लाह खफगीगी, दी बांधी अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक कीगी, द अल्लाह कार पदी तरह नाजिलीगी। ज़का यकीनन जमा उस्ता बीबियाने अल्लाह तबारक व तआला जमा उस्ता मातह पैदा करी दी, माँ उस्ता अल्लाह तबारक व तआला पदी बांधी फौकियत रा करे दे अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। लेकिन ददी मतलब दाने दे कि मुंग की पदी बांधी जुल्म और सितम हुकू वदे के दी जमा उस्ता मातहती जाओ का तरफ कर इसता अल्लाह तबारक व तआला व जमा उस्ता न तपोस गई ददी द हुकूक मुतअल्लिक शरीयती मुतहरा को मा तदा तालीम रा करे दे। आकाए नामदार फख्र मौजूदात सरवरे कायनात हादी आलम अहमद मुजतबा शाहिद शाही कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला द दुनिया न रुस्खती की दजन कदन हालत से जुबान मुबारक बानी पूरा खबरी निशी फरमाए लेला बदा से हालत की हम ददवाणु जहान सरदार माउताता द्री वसीयतु न फरमाएगी दी। अवल वसीयत दा फरमाए लो अस्सला अस्सला कि दमुन पाबंदी कवई दमुन ख्याल सादई मुंज मपरेग दई
دویم وصیت دا کړو وما ملکت ایمانکم د خپل غلامانو او د خپل وینځو په باره کې د الله نو یریږي. او دریم وصیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا تدا کړو چې د خپل بیبیانو په باره کې د الله نو یریږي. د الله تبارک و تعالی په گواهی سره الله تبارک و تعالی دا تاسو ماتح کړی دي او هم د الله تبارک و تعالی په نوم سره دا تاسو د پاره حلال کړل شي دي. لہذا د خپل بیبیانو په باره کې د الله نو یریږي، د خپل بیبیانو په معامله کې د الله نو یریږي، د خپل بیبیانو په حقوق کې د الله نو یریږي. دی خپل حقوق پورا ورکوي، دی سره ظلم ستم مکوي، جبر بربریت مکوي، دی سره انتهائی اخلاق سره، باکردارۍ سره، ملنسارۍ سره، خوشطبعۍ سره، خوش طبیعتۍ سره، خوش خلقۍ سره پیش راځي. او دا د دې بیبیانو په تاسو باندې حق دی. شریعت مطهره خو موږ ته د دې خبرې تعلیم را کړی دی. یو ذکر روایت کی راځي آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې چا د خپل بیبي په بد اخلاقۍ باندې صبر وکړو، یعنی د کوم سړي کور والا بیبي چې بد اخلاقه ده او خاوند د خپل بیبي په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي، الله تبارک و امتحان کی مبتلا کړو، یو بیماری پی راوستي وا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې په خپل هغه بیماری باندې صبر کړو، څومره اجر او ثواب چې الله ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړو، دغه عمر اجر او ثواب به الله هغه خاوند ته ورکړي کم خاوند چې د خپل بیبي په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي. او بیا د دوانو جهانو سردار ارشاد فرمایي چې کوم بیبي د خپل خاوند په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي، یعنی خاوند دی بد اخلاق دی او بیبي د خپل خاوند په بد اخلاقۍ باندې صبر کوي، الله تبارک و تعالی په دې بیبي ته په دې صبر باندې د خپل خاوند د بد اخلاقۍ دومره اجر او ثواب ورکوي، څومره اجر او ثواب چې الله تبارک و تعالی د فرعون بیبي حضرت آسی ته ورکړو، د فرعون په تکالیف باندې. د فرعون بیبي حضرت آسیہ په موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړو، فرعون ته پته ولګېدله، فرعون با د خپل په تکلیف ورکول چې په موسی علیہ السلام باندې د ایمان راوړلو نه اعراض وکړه.